ها. بسم الله الرحمن الرحیم. ور پرون سبق کې مونږه د مرکب مبارک سبق ولو. د مرکب مبارک چې مونږ ویلو مرکب څه ته وایي؟ چې د دوه یا دوه نه زیات جملونه د دوه یا دوه نه زیات کلمونه جوړ شي ته څه وایي؟ مرکب وایي. دا مرکب څو قسمونه دي؟ اول دوا کم دي؟ مرکب مفید او مرکب غیر مفید. مرکب مفید څه ته وایي؟ چې هغه وایونکي خاموش شي اوریدونکي تاسو خبر یا طلبو ملاویږي نه لري خبره نه فائدہ حاصلېږي. او مرکب غیر مفید څه ته وایي؟ چې لري خبر نه فائدہ نه حاصلېږي، یعنی وایونکي ترشتونه دروغجنو نه ویلېږي. او دلیل خبر نه خبر یا طلب ته د مرکب ناقص کې او مرکب غیر مفید کې نه حاصلېږي، نه ته خبر حاصلېږي نه طلب حاصلېږي. بیا موږ ویلو چې مرکب مفید تکم څه نمونه وایي؟ مرکب تا، مرکب اسنادی، مرکب تام او اسنادی جمله او کلام. او مرکب غیر مفید ته موږ چې څه وایي؟ مرکب ناقص وایي. بیا موږ ویل چې دې ته مرکب اسنادی وایي نو په هر جمله کې دوه جزونه خامخاوي، یو د څه ویل کېږي؟ مسند، او بل دا مسند الیه. مسند څه ته وایي؟ د کم سیس چې نسبت شوی. مسند الیه څه ته وایي؟ چاته چې نسبت شوی، چاته چې نسبت شوی ته مسند الیه. په جمله اسمیه کې اولنې جز سینه نه داسې وي دا مبتدای مسند الیه وي، او دویم جز وي مسند وي، او خبر وي او محکوم به وي. بیا موږ ویلو چې د مرکب مفید ته جمله وایي د جملې دوه تقسیمات دي. یو تقسیم په اعتبار د جزء اول سره دی، او دویم تقسیم چې دا په اعتبار د خبر او طلب سره دی. نو جمله په اعتبار د جزء اول سره په څو قسمه باندې ده؟ په دوا. کم ده؟ جمله اسمیه او جمله فعلیه. جمله اسمیه څه ته وایي؟ اولنې جزء اسمیه، او جمله فعلیه اولنې جزء فعل وي. بیا موږ دا ویلو چې جمله اسمیه د دې څه مثال ده؟ زید قائم. وزید قائم کې زید تسسوي، زید د مبتدا وي، مسند الیه ورته وي، محکوم علیه ورته وي. مبتدا ورته ولي وي؟ مسند الیه ورته ولي وي؟ د دې د نسبت شوی، او محکوم علیه ورته ولي وي؟ د دې باندې حکم لګي. او د جمله اسمیه دویم چې تاسو نمونه وي، خبر ورته وي، مسند ورته وي، محکوم به ورته وي. خبر ورته ولي وي؟ دې بدل سره خبر وکړل شي. محکوم به ورته ولي وي؟ د دې په ذریعه سره حکم لګول شوی. مسند ورته ولي وي؟ چې دې نسبت شوی. او د جمله فعلیه څه مثال له؟ ضرب زید. په ضرب زید کې اولنی جز تاسو نمونه وي، فعل ورته وي، مسند ورته وي، محکوم به ورته وي. او دویم جز تا فاعل وي، مسند الیه وي، محکوم علیه وي. بیا دینه بعد موږ ویلو چې جمله دویم تقسیم د جملې چې نه هغه د سبا اعتبار سره ده، دا خبر او طلب په اعتبار سره. دا خبر او طلب په اعتبار سره د جملې څو قسمونه دي؟ دوا. کم دي؟ جمله خبریه او جمله انشائیه. جمله خبریه څه ته وایي؟ دروغ د رښتیا او احتمال بکی وي، وایونکي ته رښتونه دروغجن ویل کېږي. ها لکه ته زید عالم، نو دا خبره به رښتیا یا بدروغ وي. او جمله انشائیه څه ته وایي؟ پای کې د دروغ او د رښتیا او احتمال بکی نه وي. بیا موږ دا ویلو چې جمله انشائیه د دې څو قسمونه دي؟ 12 قسمونه دي. کم دي اجمالا؟ امر، نهي، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، عرض، تحذير او قسم، تعجب، ندا او دعا. بیا موږ ویلو چې د امر څه مثال له؟ انصر. د نهي لا تنصر. د استفهام هل زید قائم. او د تمنی ليس الشباب يعود. د ترجی لعل امر حاضر. او د عقود بعت، اشتريت، نکحت، قبلت. او د عرض الا تنزل بنا، الا تنزل بنا فتصيب خيرا. او د تحذير هلا يا الله هلا تكرم ابويك. او د قسم والله لا فعلنك. او تعجب ما احسنه. او دعاء ارشدك الله، اسعدك الله. او ندا یاد دې مرکب مفید خبره وا. بیا هغه نه بعد موږ ویل چې مرکب غیر مفید. د مرکب غیر مفید اول څو قسمونه دي؟ دوا. کم دي؟
مرکب تقیدی مرکب غیر تقیدی مرکب تقیدی څه ته وایي پای کې د یو جز د بل لپاره قید وي او اولنې جز عام وي د جز ثاني پر اتلو سره هغه خاص شي او مرکب غیر تقیدی څه ته وایي چې پای کې یو جز د بل لپاره قید نه وي بیا موږ دا ویلو چې مرکب تقیدی څو قسمونه دي دوا کم دي مرکب اضافي او مرکب توصیفي مرکب اضافي څه ته وایي دیو اسم بل اسم ته نسبت شوی د په واسطه د حرف جر مقدر سره په واسطه د حرف جر مقدر سره او مرکب اضافي د اولی جز تسوي مضاف ویم جز تا مثال به صحیح مثال کتاب زیدین غلام زیدین پدې کې مضاف مضاف الیه کوم یو دی کتاب مضاف ته مضاف الیه او موږ ویل چې مضاف الیه به همیشه لپاره مجرور وي دا مرکب اضافي پہچان سره اولنې جز به نکیروي دویم به معرفه وي او یا به اولنې اسم ظاهر دویم به ضمیر وي او په اردو ترجمه کې وای کا کی کې یا را ری ری راځي او مرکب توصیفي څه ته وایي چې بدی کې دا دویم اسم د اولنی اسم کې موجود معنی بیان یا د اولنی اسم د متعلق معنی بیان او بیا موږ ویلو چې دا مرکب توصیفی دا والا دوان جزونه به دي سوي یا به معرفي دوان جزونه یا به نکيروي او په وای تسنیه جمع کې او مذکر مؤنث کې به یو شانتي بیا موږ مرکب غیر تقیدی څو قسمونه دي درې کم دي مرکب بنایی مرکب منصرف مرکب صوتی مرکب بنایی څه ته وایي چې دوه اسمونه یو اسم جوړ شي په مېز کې به حرفات پټ نه وي او پټ وي پکې لکه احد عشر چې باسل کیسو دویم نمبر مرکب منصرف مرکب منصرف څه ته وایي چې دوه نه پکې یو جوړ شي په مېز کې به حرفات پټ نه وي او لکه مثال باعل بک چې باسل کیسو باعل بکون او دریم نمبر مرکب صوتی مرکب صوتی څه ته وایي بمیز کې بګي حرف او دویم اسم بګي اسم صوت وي دې پورې خدا خبره تر وشوله اوس نن سبق کې 15 نمبر باب هغه شروع کیږي تاسو ما ویل چې 15 سيزونه شپږ سيزونه مبارک به خبرې کو یو مفردات مرکبات معربات مبنیات او داغینه بعد معمولات او عوامل نو دې کتاب کې 15 نمبر باب چې نه هغه د عوامل د معمولات ده معمول تاسو ویل دي چې معمول څه ته ویل کیږي عامل او معمول چې موږ ویلو معمول چې بچا باندې د عامل په ذریعہ سره عمل کیږي یعنی دا عامل د وجه نه په دې باندې د دې اخر بدلیږي را بدلیږي دا څه وي معمول وي څه ورته وي معمول ورته وي دا معمولات په کلام عربی کې او په علم النحو کې ټول 28 معمولات دي ټول سوري 28 معمولات دي ټوټل بیا په دې 28 کې 15 چې نه دا توابع دي په 28 کې لاول څه وای په 28 کې یو فعل له او 27 دا اسماء دي یو سره یو فعل مضارع یو باقي سره فعل مضارع او باقي 27 سرین دا سوري دا اسماء دي سری اسماء بیا په 27 کې 15 چې نه دا توابع دي توابع په کې سوري 15 او 22 سرین دا په کې سری دا پکې اصلا چې دا معمول دي اصلا توابع مطلب دا چې دا د بل چا د تابعداري د وجنه دا چې نه دا یعنی مطلب پر مخ کې اسم باندې چې کم حرکت راغلی وي جو په دې تابع باندې هم دا غي د وجنه حرکت راغلی 22 معمولات دا اصالتن دي په دې 22 معمولاتو کې مرفوعات اتدي منصوبات پکې دولس دي او مجرورات پکې سوري 2 دي نو 2 او 12 14 او 8 22 نو 22 معمولات دا اصالتن دي او 15 چې دا توابع دي نو دا څو شولو 27 شول او یو چې دا فعل مضارع ده یعنی په کلام عربی کې چې صفت تازه او پیژندل کنه چیر دا سونه صفت بدلیږي را بدلیږي مرفوعات منصوبات مجرورات او فعل مضارع لکه په دې کلام عربي کې چې څومره هم عربي ده هغه په قران مجید کې ده هغه په احادیثو کې ده کنور د کلام عربي څومره کتابونه دي نو په دې باندې بیا رفع راځي یا په نسب راځي یا په جر راځي یا په جزم راځي
نو په دې 28 سوزونه کې به یو خامخاوي چې دا 28 سوزونه تاسو پیژندل ته پوه شئ ستا کار برابر دی نو په دې باب کې دا پیژندل کېږي چیرې په دې مرفوعات په کم صورتونو کې راځي په لفظ باندې رفع کله راځي نصب په کله راځي جر په کله راځي جزم په کله راځي او بیا د اخو باب چې کم دیش پغم کې چې د صد وجه نه پیراغله لري ایت عوامل وي چې د صد وجه نه پیراغله لري نو دا دوه بابونه گویا کې چې د سیدا چې دا ټول نه وینه چھوړل چې دا مخکې تا دا مخکې سبق لکه یو ټکی مفردات یو قسم لا او دا اوس د دې په دې کوس نه خبر نشته د قلقه مخکې منګه جمله اسمیه راکړه په دې کې به جمله اسمیه راځي مخکې جمله فعلیه منګه راکړه په دې کې به جمله فعلیه راځي په دې کې به فاعل راځي په دې کې به فعل راځي په دې کې به مبتدا راځي په دې کې به خبر راځي په دې کې به مفعول به راځي یعنی مخکې چې کوم سبق تیر شوی لنده ټول اوس بیا بار اړول کېږي په دې کې نوې خبرې پکې نشته نو نن سبق کې ومنګه مرفوعات دا ان شاء الله وایو مرفوعات تاسو بار دا ټکي وایي چیرې حالت رفعي ستو وایي حالت رفعي دي ته چې پاتو مرفوعاتو کې دارغلي پسو مرفوعاتو کې راغلي پاتو مرفوعاتو کې یو خبر دایس دکې چې مرفوعات هغه اته دي یعنی کلام عربی کې چې یو ټکی باندې رفع راځي نو اته سيزونه دي څو سيزونه دي خدا خبر او سره هم تاسو بیان کړی په اصنافو کې چې رفع صرف ضمه ته نه وای رفع صرف ضمه ته نه وای بلکې حالت رفعی په مختلف سيزونو کې راځي لکه ګوره اصناف تاسو ته دي کنه په الصنف الاول کې حالت رفعی ضمه لفظي سره نو ګوره موږ دلته کولې کله ضمه لفظي یم بریک په الصنف الثاني کې حالت رفعی ضمه لفظي په حالت په الصنف الثالث کې حالت رفعی ضمه لفظي نو دا بدریو کې ضمه را لکنه نو مطلب یو ضمه ته ولي کله او الصنف الرابع کې حالت رفعی په واو لفظي سره پس سره په واو سره بیا په الصنف الخامس کې حالت رفعی الف ما قبل مفتوح سره نو 3 نمبر په سره الف ما قبل مفتوح او په الصنف السادس کې واو ما قبل مضموم سره نو واو ما قبل مضموم واو مالک لري کنه ها بیا الصنف السابع کو خو تقدیری ده زمانه خو تقدیری ده او په الصنف الثامن کې زمانه او تقدیری زمانه ملي کله او په الصنف التاسع کې واو ده جواب ملي کله کنه اوس فعل مضارع ته وړه په فعل مضارع کې حالت رفعی بس سره ای حالت رفعی په جسم سره څنګه په جسم سره په اصل ګوره د مضارع سو اصنافو سلورو نمبر 1 مضارع مفرد صحیح الصنف الاول مضارع مفرد صحیح حالت رفعی ضمه لفظي سره نو ضمه لیکل نه کنه نو فعل لیکل ته ضرورت نشته الصنف الثاني د فعل مضارع حالت رفعی ضمه تقدیری کے ساتھ مضارع مفرد ناقص واوی یا يدعو يرمي او نمبر 3 د مضارع مفرد ناقص الفی پایګم دغه ضمه تقدیری او په الصنف الرابع کې حالت رفعی پنون اعرابی سره پس سره پنون اعرابی سره نو د حالت رفعی په ضمه سره په واو سره په الف سره او پنون اعرابی سره راځي پوه شئ بیا په دې حالت رفعی کې د ضمه چرنده اصلي نه خدا اصلي علامه ده او د نور درې چرنده فرعي علامات دي نو چې کله په کلام عربی کې په یو لفظ باندې ضمه راغلی وا یا واو راغله او یا الف راغله او یا نون عربی راغله دا په دې کې خامخای یا چې حالت رفعی کنه یعنی په مرفوعاتو کې راغلی په مرفوعات اوس من کوم وایو چې بدی مرفوعاتو کې راغله او نو خامخا بای باندې بیا ضمه راغله یا په واو راغله یا په الف راغله په اخر کې یا په نون عربی راغلی نون عربی چې دا صرف د فعل مضارع سره چې راځي پوه شئ لکه به دې پوه شئ تاسو مرفوعات څه مطلب دی چې دا پس کې راغلي په حالت رفعی کې حالت رفعی مطلب څه دی چې دا په مرفوعاتو کې راغلي وي او بیا حالت رفعی علامات څه دي ضمه واو ده الف ده او نون عربی صحیح شو لا وس اته چې کنه دا مرفوعات دي سو مرفوعات دي اته نمبر 1 فاعل له نمبر 2 نائب فاعل نمبر 3 مبتدا او نمبر 4 خبر بیا اخوا د سلور دي کنه مبتدا خبر فاعل نائب فاعل مبتدا خبر بیا اخوا د افعال ناقصو اسم
افعال ناقصه اسم دما ولا مشبهتان بليس اسم او د حروف مشبه بالفعل خبر د حروف مشبه بالفعل خبر او دا لا لنفي الجنس خبر دا اتسزون دي مرفوعات كم دي فاعل نائب فاعل مبتدا خبر او افعال ناقصه اسم دما ولا مشبهتان بليس اسم د حروف مشبه بالفعل خبر او دلال في الجنس خبر صحیح ولا دا خو موږ اجمالا نوې اوس فاعل درالو فاعل څه ته وای نو فاعل دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې دا غي نه مکه فعل یا شبه فعل راغلی مکه دې سره راغلی فعل ته راغلی یا دې شبه فعل راغلی او د دې فعل یا شبه فعل نسبت دې فاعل ته شوی هر هغه اسم چې مکه ته فعل یا شبه فعل راغلی او د دې فعل یا شبه فعل نسبت دته شوی دې ته فاعل ویل کېږي لکه زه مې ضرب زیدون نو په دې مثال کې دا زیدون دا فاعل دی زید سره ولی زګه چې مکه دې فعل راغلی کنه ها مکه دې سره راغلی فعل راغلی او د دې فعل نسبت ته شوی دی د دې فعل نسبت دته شوی دی یا د مکه چې لنه دا شبه فعل راغلی لکه ته اقائم ابوه نو ګور اقائم دلته دا ابوه چې دا فاعل دی دغه مکه د شی به فعل لغله ده او د شی به فعل نسبت ته شوی ده لکه پوه شو بل معنی د شی به فعل څه ته وایي شی به فعل دا اسم فاعل اسم مفعول صيغه مبالغه صفت مشبه اسم تفضیل او مصدر دي اسم فاعل اسم مبالغه صفت مشبه اسم تفضیل او مصدر دي د شی به فعل ویل کیږي پوه شو نو فاعل دا به جندو فاعل څه ته وایي چې مکه د فعل یا شبه فعل غلې او د فعل او شبه فعل نسبت دي ده شوی نو په دې فاعل باندې با یا زمر غلی وي یا باور غلی یا الف را یا مونږ عربي غلی لکه بزرب زید کې دا زید څه شری دا فاعل نو فاعل نو څنګه په سره غلا رفع غلا ولې رفع غلا څنګه په مرفوعات کې پس کې په مرفوعات کې او ابوه دلته ګوره دا واو راغله سره غله وس زمه بغل راځي و بغل راځي نو دې لپاره پته اصناف یې دي چې په دې باندې د په حالت رفع زمه ولې دغه چې دا څوم نمبر صنف ته الصنف الاول او ابوه دلته دا واو راغله نو دا څوم نمبر صنف ته الصنف الرابع 50 سره خاص ته اسماء سته مکبره سره هغه په شو دې باندې بیا فاعل جوړه کنه د دې دوه قسمونه دي یو فاعل چې کله په لفظونو کې متخکاری نه ته موږ اسم ظاهر او چې په لفظونو کې نه نو هغه ته ویل کېږي اسم ضمیر سره ته ویل کېږي ضمیر او ضمیر بیا په دوه قسمه تاسو مخکې ضمیر سبق ویل دي ضمیر بارز او ضمیر مستتر صحیح ولا ها وذ فاعل متعلق یو سو قاعده دي نمبر 1 قاعده دا چې دا فعل دا فاعل د خپل فعل نه مخکې راوړل جایز نه دي نمبر خبر سره چې فاعل د خپل فعل نه مخکې راوړل جایز دي ځکه که د فاعل نه مخکې فعل د فعل نه مخکې فاعل راغی نو بیا جمله فعلیه او بیا جمله اسمیه ګرځي جمله فعلیه خو دې تا چې اولنی جز به سوي فعل وي په دې باندې پوه شوي ویم خبر دادا چې عام طور باندې سي چې اول فعل وي بیا فاعل وي او بیا بس مفعول به یا مفعول له یا نور متعلقات دا پکې وي او کله کله دا فاعل د مفعول له ورسته هم راځي کله کله فاعل د مفعول له ورسته هم راځي لکه ده نصغرت حامدا فاطمه نصغرت حامدا فاطمه نو وګوره پدې کې مطلب فاعل څنګه پیژنې په جمله کې چې په کم ټکی باندې رفع راغله چې ته پوه شې چې دا فاعل دی جمله کې موږ فاعل څنګه پیژنو چې پای باندې سره راغلی رفع راغلی یا په جمله کې معنی به فاعل موږ څنګه پیژنو موږ په مبتدا څنګه پیژنو موږ په خبر څنګه پیژنو موږ په دلایل مشابه د افعال ناقصه اسم نما ولا مشابهتان بلیس اسم دلایل فی جنس خبر او د حروف مشابه بالفعل خبر په موږ څنګه پیژنو چې په کوم ټکی باندې رفع وا نو موږ به وجدا مرفوعات کې اوسې وي نو دلته ګوره په دې فاطمه تو باندې چې نن دا رفع راغلی ده کنه نو فاعل به کسی شي دا فاطمه او دلته ګوره نصرت حامدا فاطمه تو سمانه ده
چې فاطمه د حامد مدد کړو لکه پوهیږي مې باندې نو عام طور باندې خود سي چې کله سره زی چې اول فعل لازم بیا فاعل لازم بیا په سره زی مفعول لازم او کله کله دا مفعول په فاعل باندې مخکې کېږي هم شي پوه شو مې باندې ها ورمون د فعل تعریف کو چې فعل د فاعل تعریف کو چې فاعل څه ته وایي چې مخکې د فعل یا شبه فعل لاغره او د فعل یا شبه فعل نسبت د فاعل ته شوی صحیح شو نه دویم نمبر موږ دا ویلو چې دویم نمبر موږ دا خبر وکړه چې شبه فعل د انداسه سوزونه دي شبه فعل سوزونه دي نو اسم فاعل له اسم تفضیل له صفت مشبهه او اسم مصدر ده او مبالغه له دي بیا موږ دوه قاعده ویلې یو دا چې د فعل لپاره دا خبر ضروری ده چې دا فعل د فاعل د فعل نه مخکې نشي راتلی او دویم دا خبره چې عام طور باندې اول فعل بیا فاعل وي بیا وس مفعول او کله کله مفعول پر فاعل باندې مخکې کېږي شي بل خبره هم دا کو چې یو قاعده ذکر کړي چې فعل با په کوم ځای کې واحد راوړو په کوم ځای کې به تسنیه راوړو په کوم ځای کې به جمع راوړو د فعل په کوم ځای کې واحد راوړو په کوم ځای کې به تسنیه راوړو په کوم ځای کې به جمع راوړو نو د دې لپاره دا تقریبا څلور قاعده ذکر کړې دي نمبر 1 دا ده چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي د فعل لپاره فاعل لکه فعل او بیا فاعل او د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو دا فعل به همیشه لپاره مفرد راوړل کېږي څنګه خبره شو کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر نو فعل به همیشه لپاره سره راوړل کېږي مفرد به راوړل کېږي لکه ته خرج زیدون نو ګوره دې لګي فعل فاعل کم یو دي خرج فعل له زیدون سره فاعل له نو ګوره فاعل اسم ظاهر ده کنه نو فعل منګ راوړو اوس ته خرج زیدان دو کسان دي هغه دوه نه زیدون نوم دي اته دوه وتل نو دلته د فعل د لپاره فاعل اسم ظاهر ده کنه نو فعل مفرد راوړل شوی دی ته خرج زیدون ها نو بیا مفرد راوړل کېږي پوه شئ نو اولنې قاعده څه شوله چې فعل به منګه چې کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر نو فعل وسنګ راوړل کېږي واحد راوړل کېږي مفرد راوړل کېږي که فاعل چې نه دا واحد وي او که تسنیه وي او که جمع وي په دې پوه شئ دویم نمبر کچرته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي نو بیا د فعل د فاعل مطابق راوړل ضروري کله فعل لپاره فاعل اسم ضمیر نو بیا به د فعل موږ د فاعل مطابق راوړو که فاعل مفرد جو فعل به مفرد راوړو او که فاعل تسنیه وا نو فعل به تسنیه راوړو او دریم نمبر که فعل چې نه دا جمع وا د ضمیر پکې د جمع نو بیا په فعل جمع راوړو لکه د دې لپاره مثال ته زیدون نصغرا نو ګوره دلته کې د دې موږ ترکیب کوو نو دا زید بوله فاعل جوړو ها زید به مبتدا جوړو موږ ترکیب کوو موږ نصر فعل دی نصر لپاره فاعل څه شری هو ضمیر دی کنه ها هو ضمیر پدې کې دی کنه نو دا فعل لپاره فاعل اسم ضمیر دی نو دا فعل به د ضمیر مطابق راوړو نو ضمیر دی دا واحد دی نو فعل وسره موږ واحد راوړو پوه شئ او الزیدانی نصغرا په الزیدانی نصغرا کې د نصغرا فعل دی د نصغرا فعل لپاره فاعل څه شری الف ضمیر دی کنه او دا ضمیر د تسنیه ده نو فعل منګه تسنیه راوړو پوه شئ یته الزیدون نصغرو نو د فعل لپاره فاعل څه شری आवाज کوي د فعل لپاره فاعل څه شری واو ضمیر دی او ضمیر د جمع نه نو فعل منګه سره راوړو جمع راوړو د دوه قاعده ذکر لري نمبر 1 څه قاعده ده چې فعل موږ په کوم ځای کې واحد تسنیه جمع راوړو نو دې کې ماته اوسې څلور قاعده دي نمبر 1 قاعده سره کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه لپاره مفرد راوړل کېږي که فاعل مفرد وي او که تسنیه وي او که جمع وي اگر دویم نمبر که فعل لپاره فاعل څه وي اسم ضمیر وي نو بیا به فعل به د ضمیر مطابق راوړو که ضمیر د فاعل د ضمیر د فاعل چې کوم دا واحد نو فعل به واحد راوړو او که ضمیر د تسنیه نو بیا به او که ضمیر د جمع نو بیا به دریم نمبر دا ده که د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیرو د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیر وو نو بیا فعل چې نه دا واحد مؤنث او جمع مذکر باندې راوړل شي
واحد مذکر هم راوړل شي او جمع مذکر هم راوړل شي لکه ته الرجال قامت الرجال قامت او الرجال قاموا اوس ګورئ دی وای د دې ترکیب کومه نو الرجال بفاعل جوړوما الرجال بس جوړوما مبتدا به جوړوما ولې به مبتدا جوړوما ځکه اسم د کلام په شروع کې راغلی دی او موږ پرون سبق کې ویلي دي چې کله جملې او دای په شروع کې اسمي نه به کومه جملې اوس په دې الرجال قامت د دې فعل لپاره فاعل چې نه دا خو ضمیر دی هي ضمیر دی کنه پرې کې او هي ضمیر چې دا راځي دی الرجال ته او الرجال چې دا جمع مذکر ده او مکسر ده کنه جمع مذکر مکسر زونه پیژنم چې دا واحد وزن پکې سوي مات شوی نو ګور دلته کې د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیر ده مطلب فاعل خو پکې هي ده خو هغه هي ضمیر چې دا راځي د جمع مذکر مکسر ده د فعل لپاره فاعل جمع مذکر هي ده خو هي ضمیر راځي د چا ده نو موږ وایو چې کله د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیر وي نو فعل واحد مؤنث هم راوړل شي او جمع مذکر هم راوړل شي لکه ته الرجال قاموا نو بدی کې دا واو ضمیر ده او تاسو دا ویل شوی دي چې دا هر ضمیر د لپاره مرجع وي کنه نو دلته کې دا واو ضمیر د نن دا راځي دی الرجال ده نو د فعل لپاره فاعل د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیر ده نو فعل دې دا منګه جمع مذکر راړو درېمه قاعده څنګه شو چې کله د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر ضمیر د جمع مذکر مکسر ضمیر وي نو فعل بیا څنګه راوړل شي واحد مؤنث هم راوړل شي او جمع مذکر هم راوړل شي پوه شئ به معنی ها څلورم نمبر دار چې کله د فعل لپاره فاعل د جمع مؤنث سالم یا د جمع مؤنث مکسر ضمیر وي کله د فعل لپاره فاعل د جمع مؤنث سالم ضمیر وي یا د جمع مؤنث مکسر ضمیر وي په دې دریم نمبر کې د جمع مذکر خبره وا او په څلورم نمبر کې د فعل لپاره فاعل یا خو د جمع مؤنث سالم ضمیر وي او یا د جمع مؤنث مکسر ضمیر وي نو بیا فعل چې نه دا واحد مؤنث او جمع مؤنث دوه راول جایز دي د مخ کې نه بشانته واحد مؤنث خود لکه جمع مذکر او لکه جمع مؤنث ته لکه پوه شو دې باندې لکه ته المسلمات قامت او المسلمات قمنا المسلمات قمنا سي قمنا يا جئنا اللي جن اللي جاي وشنه او به النساء جاءت او النساء جئنا دل ګوره د فعل د پارا فعل خو قامت دی کنه د فعل د پارا فاعل هي له پکې کنه اغا د جمع مؤنث سالم ضمیر دی څه ضمیر دی د جمع مؤنث سالم ضمیر دی د جمع مؤنث سالم ضمیر دی ګوره چې دا هي له او دا هي راځي د جمع مؤنث سالم ته کنه پوهیږئ نو فعل ته نه ګوره دا موږ واحد مؤنث راوړو واحد مؤنث فعل لګنه واحد مؤنث هم راوړل جایز دي او جمع مؤنث راوړل چې نام سری جایز دي جمع مؤنث راوړل ویږي دا جمع مؤنث څنګه راغنا قام قاموا قامت قامتا قمنا او کچرته د فعل لپاره فاعل دا جمع مکسر ضمیر وي د جمع مکسر ضمیر مطلب دا دی چې ګوره پدې کې چې کوم ضمیر وي راځي وي جمع مکسر ته جمع مؤنث مکسر ده النساء دا مؤنث مکسر ده د امراه او النساء جئنا نو د فعل د پارا چې کله فاعل د جمع مؤنث مکسر ضمیر وي نو فعل واحد مؤنث راوړل او جمع مؤنث راوړل جایز دي نو ګره النساء جاءت دلته فعل ځای موږ واحد مؤنث راوړو النساء جئنا جئنا کې موږ فعل ځای د جمع مؤنث راوړو پوه شئ ورسلو قاعده موږ وی چې فعل په کم ځای کې موږ واحد راوړو په کم ځای کې په تسنیه راوړو په کم ځای کې په جمع راوړو نو څو قاعده دي سلو قاعده دي نمبر 1 چې فعل با موږ مفرد براوړو کله چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به بیا په هر حالت کې واحد راوړو هر حالت مطلب دا دی کله اسم ظاهر د واحد او کله تسنیه او کسو
جمع وا خو لکه هر حالت کې لکه موږ خرج زیدون خرج زیدان خرج زیدون وشولا دویم نمبر قاعده سره چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي سوي کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي نو بیا به د فاعل موږ د فعل مطابق راوړو کچرته د ضمیر تیرن دا د مفردو جو فعل با او که ضمیر تیرن دا د تسنیه جو فعل به تسنیه راوړو او که ضمیر د جمع جو فعل با صحیح شولا دریم نمبر کچرته د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیر وو د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیر وو نو فعل چې نه دا منګه واحد مؤنث هم راوړل شو ا جمع مذکر هم راوړل دواړه جایز دي جمع مذکر او جمع مؤنث جو واحد مؤنث راوړل دواړه جایز دي پوه شوي لکه پوه شوي دریم نمبر چې کله د فعل لپاره فاعل د جمع مؤنث سالم ضمیر وي یا د فعل لپاره فاعل د جمع مؤنث سالم ضمیر وي یا د جمع مؤنث مکسر ضمیر وي نو فعل واحد مؤنث راوړل او جمع مؤنث راوړل دواړه جایز دي لکه پوه شوي لکه النساء جاءت النساء جئنا المسلمات قامت المسلمات قمنا لکه بلی باندې پوه شوي ها دې اخو بلې قاعده چې کوم دي نو فعل په کم ځای کې منګه مذکر راوړو او کم ځای کې به مؤنث راوړو دا خو د دوه چې کوم دي دا سلور چې مونږ ویل نو دا د واحد تسنیه جمع راوړلو خبره وا وځه څه خبره ده چې په کم ځای کې به منګه فعل مذکر راوړو په کم ځای کې به مؤنث راوړو نو دوه صورتونه دي چې پای کې دا فعل مؤنث راوړل ضروري دي په دوه صورتونو کې به فعل لپاره فاعل به صحیح فعل به واحد مؤنث راوړل ضروري فعل واحد مؤنث راوړل ضروري نمبر 1 چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر مؤنث حقيقي وي کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله هم نه وي د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله هم نه وي نو فعل همیشه لپاره مؤنث راوړل ضروري دي د فعل لپاره فاعل سوي اسم مؤنث د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي اسم ظاهر څه ته وایي چې ضمیر نه وي چې ضمیر نه وي او مؤنث حقيقي وي مؤنث حقيقي نه پیژنم چې په مقابله کې مذکر جاندار وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي نو درې خبرې دي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نمبر 2 مؤنث حقيقي وي او د فعل او فاعل په منځ کې فاصله نو فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړل کېږي لکه ته قامت هندون قامت هندون نو ګوره دلته د فعل لپاره فاعل د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر ده کنه ده مؤنث حقيقي ده کنه ده او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل شته ده چې نشته ده نو موږ با په دې کې دلنده موږ سوچ چې د څه شری د فعل په مؤنث راوړل ضروري دي پوه شئ الګه پوه شئ ما تاسو د صورتونو دی چې لکه د فعل لپاره فاعل مؤنث راوړل سری ضروری دي نمبر 1 صورت سره چې کله د فعل لپاره فاعل دویم نمبر چې کله د فعل لپاره فاعل ضمیر د مؤنث وي د فعل لپاره فاعل څه وي ضمیر د مؤنث برابر خبر ده کاغه مؤنث حقيقي او که مؤنث غیر حقيقي وي خو د فعل لپاره فاعل د مؤنث ضمیر وي نو فعل به هم همیشه لپاره به سره وړل کېږي مؤنث راوړل کېږي لکه ته هندون قامت هندون قامت نو دلته ګوره اقامت کې فاعل څه شری هي ضمیر ده کنه نو کله فعل لپاره فاعل اسم ضمیر د مؤنث وي نو فعل بیا مؤنث راول ضروري دي برابر خبره کوم مؤنث حقيقي وي لکه دا مثال شو او کا مؤنث سماعي وي لکه ته الشمس طلعت مؤنث سماعي نو مؤنث لفظي نو ګور په طلعت کې هي ضمیر ده چې راځي ده شمس طرف ته نو دلته کې دا طلعت د منګه مؤنث راوړو نو دوه صورتونه دي چې ال دغه فعل مؤنث راوړل ضروري دي سری د فعل مؤنث راوړل به ضروري دي نمبر 1 صورت سره چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي مؤنث حقيقي وي او د فعل فاعل په منځ کې فصل نه وي نو بیا فعل مؤنث راوړل ضروري دي او دویم چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي او ضمیر د مؤنث وي اسم ضمیر مؤنث وي نو بیا فعل لپاره فاعل د بیا د فعل همیشه لپاره مؤنث راوړل ضروري دي برابر خبره ده کاغه مؤنث حقيقي او که مؤنث لفظي وي
په دې پوه شئ درې صورتونه دي چې الته کې د مذکر او په مؤنث راوړو کې تاسو اختیار دی د فعل په مذکر او مؤنث راوړو کې تاسو سره اختیار دی نمبر 1 چې کله د فعل لپاره فاعل اسم مؤنث وي د فعل لپاره فاعل مؤنث وي او اسم د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر مؤنث حقيقي وي خو د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي ته موږ چې مؤنث راوړو کې درې خبرې وکنه اوس دی یو کټ کوا د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي مؤنث حقيقي وي خو فصل وي د دوانو په منځ کې د فعل او د فاعل په منځ کې څه وي فصل وي نو بیا تا مذکر او مؤنث راوړل دوانو جایز دي لکه ته ضرب اليوم هندن او ضربت اليوم هندن نو ګوره د فعل لپاره فاعل څه شری د دې فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی کنه او مؤنث حقيقي دی کنه خو د فعل او د فاعل په منځ کې فصل دی فصل جداواله د فعل او د فاعل په منځ کې فصل دی یعنی جداواله دی نو دی ودینا فعل مذکر هم راوړل شي او مؤنث هم راوړل شي په دې پوه شئ ها نمبر 2 چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي خو مؤنث غیر حقيقي وي اسم ظاهر وي خو سوي مؤنث غیر حقيقي نه پیژنم کنه یار مقابله کې مذکر حیوان نه وي نو بیا فعل مذکر او مؤنث باندې راول دی لکه ته طلع الشمس او طلعت الشمس نو ګورل لګي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی کنه دا اسم ظاهر دی کنه خدا مؤنث غیر حقيقي دی سره نو فعل مذکر او مؤنث باندې راول دی طلع الشمس مل شي او طلعت الشمس مل شي نو ما ویل چې درې صورتونه دي چې الله کې فعل مذکر او مؤنث باندې راول جایز دي پای کې اولنې صورت سره چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي مؤنث حقيقي وي خود فعل او د فاعل په منځ کې فصل وي نو فعل مذکر مؤنث باندې راول جایز دي او دوه نمبر موږ چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي مؤنث غیر حقيقي وي نو بیا هم د فعل مذکر او مؤنث باندې راول جایز دي دریم نمبر د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر جمع مذکر مکسر وي یا جمع مؤنث مکسر وي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي جمع مذکر مکسر وي یا جمع مؤنث مکسر وي نو بیا هم ته فعل راوړو کې ته اختیار ده چې فعل مذکر راوړي که مؤنث راوړي لکه ته قام الرجال قام الرجال او قامت الرجال او قال نسوة قرآن مجید کې چې قال نسوة او قالت نسوة نو ګوره دلته کې د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی کنه اسم ظاهر دی کنه आवाज نه راځي او جمع مذکر مکسر دی کنه او دلته کې جمع مؤنث مکسر دی کنه مکسر نه پیژنم نو فعل پکې مذکر او مؤنث باندې جایز دي لکه پوه شئ ها لکه پوه شئ باندې نو ګوره دې پورې منګه سو وکړل د فعل منګه د قاعده ویلې چې فعل په کوم ځای کې مذکر راوړو په کوم ځای کې مؤنث راوړو یو دا قاعده ایو په کوم ځای کې په فعل واحد تسنیه جمع راوړو نو فعل چې واحد راوړو نو بدی کې با څه خبره ده فاعل به اسم ظاهر وي او دویم نمبر چې فعل با مؤنث کا د تسنیه عامل متعلق بکره راوړو چې کله فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي نو که ضمیر با د واحد نو فعل با او که ضمیر د تسنیه او جو بیا با او که ضمیر د جمع او جو بیا با جمع راوړو ګوروي مې د فعل لپاره چې کله فاعل اسم ضمیر وي د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي دلته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر دی کنه دلته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر دی کنه نو د ضمیر د منګورو که ضمیر د جمع او د فعل به سره موږ د جمع راوړو او که ضمیر د تسنیه د تسنیه به سره راوړو او که ضمیر د واحد او واحد به راوړو وګوره دا ان نصغرا ر کنه په دې د فاعل نو فعل موږ نصغرا وي لکه موږ نصغرا خو نشو ویلای چې الزیدون نصغرا ځکه نصغرا چې دا واحد مذکر غائب څخه غلا او نصغرا د تسنیه څخه غلا نصغرو د جمع څخه غلا پوهی یعنی دا شکل چې کوم دی کنه نصغرا دا موږ په دې کې نشو راوړل بلکې موږ نصغرا وایو موږ نصغرو وایو نو ضمیر علامه د جمع ده کنه ځوان نه لکه ضمیر ده خو د جمع ضمیر ده لکه ضمائر چې کوم مونږ ویلو کنه نو پدې کې لکه مونږ چې تو ما تم تو ما ته ما تم تی تو ما تن او ککو ما کوم کې کو ما کو نه هو ما 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 نو دا خو ضمیرونه دي
خو بدی زمیرونه کې صدا واحد لپاره دي سره تسنیه لپاره سره جمع لپاره دي لکه څنګه چې د صيغه سوار له صيغه دي کنه شپږ د غایب دي شپږ د حاضر دي او دوه د متکلم دي دغه شاته د زمیرونه هم دي چې ضمیر پکې د جمع او جو فعل به جمع مونږ وایو چې دا فعل د جمع دی دا جمع فعل دی فعل لکه ګوره دا وهل خو یو دی کنه په دې نسخاره کې امداد کول خو یو دی خو کسان بد ودی لکه اوس ته مې چې دا ټول لکان راجم شي او امیر سبوهي نو وهل خو یو دی وهل خو دوکیږي نه خو کسان بډیریږي دغه ځان دی فعل دی کنه دا ویوي خو په دې باندې دا فاعلان دي نه ډیریږي فعل یوي همیشه لپاره لکه ته شل کسانو ډوړې وخوړه نو ډوړې یو ده خو کسان ورته ډیر شوي دي پوهیږئ او دویم په مرفوعاتو کې دویم نمبر دی کنه هغه نائب فاعل دی سره نائب فاعل هغه ته وایي چې هغه د فعل مجهول یا د اسم مفعول د فاعل قائم مقام وي لکه عام طور باندې په کم فعل ترنده په دوه قسمه تاسو اول ویل لري یو فعل معلوم دی یو سره فعل مجهول دی فعل معلوم څه ته وایي چې بای کې فاعل معلومي او فعل مجهول څه ته وایي نو نائب فاعل هغه ته وایي چې هغه د فعل مجهول یا د اسم مفعول د فاعل قائم مقام وي چې د اسم مفعول یا د فعل مجهول د فاعل لکه په فعل مجهول کو خو فاعل نه وی کنه لکه ته زوریبا معنی سره وهاله شو نو په دې زوریبا کې چې دا کم ضمیر دی نو دا د فاعل قائم مقام دی پوه شئ او په اسم مفعول کې چې هغه ته بیا هغه کې هم لکه په اسم مفعول کې فاعل چې نه نه وی لکه ته مضروب معنی وهاله شوی مضروب معنی سره وهاله شوی نو په دې مضروب کې چې کم ضمیر دی نو دا نه به فاعل دی د فاعل قائم مقام دی پوه شئ نو نائب فاعل څه ته وایي چې هغه په فعل مجهول کې او په اسم مفعول کې د فاعل قائم مقام وي فاعل څه وي قائم مقام وي او د نائب فاعل احکامات هم د قشان دي خو څه په لګي په دې مثالونو کې چې ګوره موږ د قو کنه د نائب فاعل لپاره نو موږ سلور قاعده دغه وې د فعل د واحد تسنیه جمع راوړو او پنځه قاعده موږ د مذکر مؤنث وې نو ګوره موږ به څه وې کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وو جو فعل مجهول به موږ نائب فاعل کله فعل مجهول لپاره نائب فاعل اسم ظاهر وو نو نائب فاعل د فعل مجهول به موږ مذکر راوړو ا مثالونه د قضیه خورجه یعنی خارجه به باندې خورجه به ولګي او دیم کله فعل مجهول لپاره نائب فاعل د مؤنث د ضمیر وو نو د فعل مجهول به موږ دغه مطابق راوړو خو مثال بسکه زید نصيرا زیدان نصيرا زیدون نصيرو دغه شان دي الرجال قامت بنوي بیا د قیمت پیدا دغه صيغه به سره د مجهول کې صيغه به سره د مجهول کې ټوله پوه شئ نو نن سبق کې منګه لاول خو منګه راوې کنه چې معمولات چې دا ټول سوري داغه نه بعد منګه داغه اجمالاً خاکه پېښ کړل او بیا منګه مرفوعات وي چې مرفوعات څه ته وي او حالت رفعي کم زګونو کرات لشي او په کم کې مینه کې حالت رفعي بیا موږ ویل چې مرفوعات ټول اتري چې هغه اجمالاً څه دي فاعل نائب فاعل مبتدا خبر افعال ناقصه اسم مالا مشبه عامل اسم اور مشبه بالفعل خبر دلائل نفيذ خبر دا وشوله داینه بعد موږ د فاعل تعریف وي او بیا د فاعل شبه فعل وي چې شبه فعل څه سيزونه دي او داغه نه بعد موږ د فاعل لپاره دوه قاعده وي چې یو دا فعل لپاره چې دا خبر ضروري ده چې دی د خپل فاعل نه مخکې خامخاوي دا فاعل فعل نه مخکې شرط له او دوی موږ دا وي چې عام طور باندې کلمه کې اول فعل وي بیا فاعل بیا مفعول او کله کله دا مفعول په فاعل باندې مخکې کېږي شي بیا څلور قاعده موږ وي چې په کوم ځای کې په فعل موږ واحد راوړو په کوم ځای کې په تسنیه راوړو په کوم ځای کې په جمع راوړو صحیح شولا او بیا پنځه قاعده موږ وي چې را په دوه قاعدو کې بیا موږ چې فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړو او په دریو کې موږ ویل چې د فعل په مذکر او مؤنث راوړو کې ته اختیار دی او د دې سره سره موږ د نائب فاعل خبره تر تیرنده ختم کړل اوس تاسو دا دغه راوړی سنو مرتوي تدریب زر راوړی زر 33 پیج باندې زر وای ده مندرجه الجملوں کا ترجمہ و ترکیب کرے ہر جملے میں فاعل نائب فاعل کی نشاندہی کرے لکه سکت ابراہیم د دې بس څنګه ترکیب کوما سکت فعل ابراہیم ولا فاعل وذا فاعل لکه نائب فاعل له
فاعل له هو ما ته دوی کې قاعده ولګوا چیرې دا فاعل منګه مذکر راوړل د فعل لپاره دا فعل منګه مذکر راوړل دی که مؤنث راوړل دی مذکر ولې ځکه د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی او مذکر دی سره مذکر دی جو فعل منګه مذکر راوړل دی او دا فعل منګه واحد ولې راوړل دی د فعل لپاره فاعل سره اسم ظاهر دی فرح الولد فرح فعل له والولد فاعل له اوس دا فاعل له تاسو څنګه بدول دا فاعل له په حالت رفع کې پس کې له په حالت رفع کې او الولد په اسم متمکن په اقسام کې څه چره الولد نو دې چې موږ ترکیب کوو غواړو نو لگاو عام د دې صحیح طریقه دا چلته دي سوې فرح فعل ماضی الولد مفرد منصرف صحیح مرفوع بالضم لفظا دا فاعل مرفوع بالضم لفظا هند په حالت رفع کې او مرفوع ده په ضم سره لفظا یا دا شان دي لاندې ګوره قال نسوه نو نسوه چې نه دی کومه دا وس تاسو ما ته دا وای چې قال فعل نسوه فاعل له نو دی فعل لپاره فاعل چې نه دا مؤنث ته او فعل مذکر ده دا ولې دا فعل او د فاعل په منځ مطابقت نشته نه قاعده وای کنه نه کنه دا خو د مذکر او مؤنث خبره ده نه کنه اخرانه قاعده چې کلم ویلې کله چې د فعل لپاره فاعل د جمع مؤنث مکسر وي یا جمع مذکر مکسر وي نو فعل په واحد او په جمع تثنیه او د فعل په مذکر او مؤنث وروږي تا اختیار ده نو قال نسوه وذلی چې زوی ما ته چې نسوه دا څه شی په ترکیب کې نو زوی مې چې نسوه جمع مکسر منصرف مرفوع بالضم بضمه مرفوع بالرفع یا مرفوع بالضمه لفظا الګه پوښوي یا نصرت اخاک پدې کې فعل فاعل کم دی نصرت کې فاعل څه چره تو ضمیر دی عادي ضمیر نوم سره پورا نوم ضمیر مرفوع متصل بارز بارز فاعل اخاک کې دا کس چره ضمیر کم ضمیر دی ضمیر منصوب دی که مجرور دی مکه د فعل مکه چې کله اسم راشي نو بیا به سوچ مکو بیا خامخا ضمیر مجرور وي ضمیر مجرور متصل دا لاندې بټول وګه ښه دغه سي صحیح نه کم ځای کې مشکل جو بیا ما آمد هو ان شاء الله السلام علیکم